السلام علیکم څنګه لرونو خیر دی ټیک ټاک طبیعت هم ښه دی وخت ساتي امید لرم چې ټول به ښه یې او ښه خوشحاله به یې رونو داسې کار دی نن تاسو ته زه یو لاټ خیل غواړم چې دا دی د بلاربو چیلو دی او دې کې څلور نسلونه دي موږ سره مکي چینی بیتل او ابلک او سپینې ګلابي چې کوم دی دغه دي ورسره چې کوم دی دا مکي چینی بریډر دی د ده د جالر ته تاسو کتی شئ ماشاءالله ښایسته لکه د سخي غونته جالر دی غټوالی د ده اسټ د ده د قد کامه د اوږدوالی او دا چې کوم دی دا هغه لاټ دی د چیلو چې 80 دانې دي موږ سره چیلې لاټ نو دا ټولې کنفرم بلاربې دي لکه دې کې څه دغه نشته ټولې چې کوم دی څه میاشت پس څه 20 ورځې پس څه یوه نیمه میاشت پس دغسې مختلف دغه کې چې کوم دی دا لنګتون کوي صحیح ده او څه 2 بچي څه 3 بچي روړي د خیره سره که ژوند او خیر و زندګي وه نو دا ټولې کنفرم تیارې دي چې کوم یو ورور اغوستل غواړي راتلی شي انشاءالله دا په جواد اینډ صابر ګوډ فارم په ډیر غازي خان کې ولاړې دي څه ټایم هم راتلل غواړي نو راتلی شئ ماشاءالله یو ډېر ښایسته او ایکټیو او ډېر برابر لاټ دی نو کم ملګري کتل غواړي نو راتلی شي چې چا زر تر زر رابطه وکړه هغه ته به انشاءالله میلاویږي د خیر سره که یو سړی پکې 20 دانې اخیستل غواړي هم اخیستی شي که یو سړی پکې په چاڼ باندې اخیستل غواړي هم کولی شي او ریټ په هم درته انشاءالله ووایم ما څه خبره نه ده او دا چې کوم دی اکثر له د پېښور نه بوپاریان راشي او هغوی دلته نه بوځي نو هغوی دا یو دانه کې چې کوم دی بیا 10-15,000 5,000 مختلف ښه ایزي ځان له ګټي روزي نو که کوم ملګری لکه کاروبار لیول له یا بوپاریتوب له اخیستل غواړي د 4 روپۍ مزدورۍ له نو هم یې اخیستی شي او اینی ټایم راتلی شي داسې څه مونږ ته مسله نشته دی نه پکې بیماران شته نه پکې دغه شته دا دی تاسو ته تیری را تیری وبه ګورئ ښه ایکټیو چیلی دي برابر او ښه ښایسته غټې غلامزې والا وګورئ د ټولو ښه ښایسته غلامزې هم دي پکې مزېداره شان او ډېر ښایسته یو بریډر دی دا بریډر تاسو کتی شئ د ده نه دا کراس شوي دي او ټولې ښه د هایټ او ښایسته چیلی دي بل دا یو برکتي کار دی سنت عمل پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک هم کړی دی بلکې اوورال چې څومره پیغمبران دي ټولو دا پیشه کړی یو پیغمبري پیشه ده او دا یو ډېر برکتي کار دی که دغه دی دا د مونږ خپله لګیا دا هلکان مونږ سره چې کوم دی کار کوي شکر دی الحمدلله مونږ خپله د یو لږو نه شروع کړی زمونږ دومره لکه دا یو توقع یو امید نو او نن سبا الله پاک ډېر هیوي لیول ته رسولی دی الحمدلله چې مونږ نه پوره کېږي نه مونږ پوره کولی شو هر څه د الله پاک د طرفه خو کسټمر هم زیات دی او پیداوار هم زیات دی الحمدلله خو کسټمر د پیداوار نه اضافي دی نو ورته رسېدی نه شو دا الله پاک په سنت عمل دی یو برکتي کار دی کې الله پاک برکت اچولی دی الحمدلله دی کې ډېرو کسانو رزق روان دی ډېرو کسانو ته خپل ډېر کسان چې کوم دی لکه رزق روان دی شروع دی بل دا ده چې د اوس وخت کې لږ لاکډاون دی نو د هغې وجې نه چې کوم دی لږ شان ریټونه رالاندې دي نو اوس وخت کې واره کې ملاویږي وخت دې نه پس چې کله لاکډاؤن کولو شو یا دغه شو نو بیا خامخا ریټونه خیجي گاڑیوں پہ آ جائیں یا ڈالا وغیرہ کروا لیں یا کار پہ آ جائیں وہ بھی صحیح ہے پشاور سے جو گاڑیاں بسیں آتی ہیں نا آپ ان کا نمبر بھی بولو بتائیں گے ہم پېښور نه چې کوم دی رورجانه لکه که اډه بند دي دا د کراچۍ بسونه راځي کراچۍ بس سره چې کوم ملګری هم کېناستو مونږ سره د رابطه وکړي چې مونږ سره رابطه وکړو مونږ به ډریور ته وي بالکل د فارم ګیټ مخې ته به یې کوځئ که یو ملګری د شپې ناوخته هم رورسي نو هېڅ قسمه ټینشن هغه ته نشته دی صحیح ده چې هغه ته به مثال ټینشن میلو شي یا به هغه ته ځای نه یا غلا غلطون دغه څه خبره نشته ځای شته بل که یو ملګری مثال همداسې هم راته غواړي دې راشي دلته یې سودا وکړي پیسې د پېښور کې زموږ فارم کې ورکړي نو موږ ته هم منظوره ده هېڅ قسمه د پیسو هم څه ټینشن نشته که هلته کې ورکوي که دلته کې ورکوي یا د سړي خپله خوښه ده او مثال چې د چا خوښي کم یو ورور خوښي نو رابطه کولی چې چا پیله رابطه وکړه هغه ته به پیله انشاءالله میلاویږي وګورئ دې کې دا 4 ذاته دي او ښه ښایسته هایټ والا او ښه خوبصورته چیرې دي ټولې د یو بل نه خوبصورته دي نه پکې هغه د منډۍ غونته کار شوی دی چې د مالګې اوبه ورکړه یا څه دوکه وکړه یا څه فراډ وکړه بیا وروستو بیمارې راشه په خپله خوښه پکې خوښه که کومه ده چا خوښه هغه به ورته انشاءالله میلاویږي داسې څه خبره نشته دی نو تاسو کولی شئ دا دی ستاسو تر مخکې تاوی راتوئ ټورا اسکو توړه سه دا د ګرځئ را ګرځئ دا د 70 دانو لاټ دی کم یو ملګری خوښي نو دغه کولی شئ او دا یو برکتي کار دی په دې باندې زموږ ډېر ملګري بار وي هغوی ګرځي بار ملکونو کې خپله زندګي چې کم دی اړوي او ډېر یو سخت ژوند تیروي
خو خپل کلي وطن کې چې هر څنګه خپل کلي وطن ته به یو ورځ خامخا راځي او دلته به ځان شته کې نو دا یو ډېر برکتي کار دی. د دې کالو سر سیزني مثال کساب او قربانۍ اني ټایم د دې سیزن وي دې څوک دغه دې نه تاسو پیداوار واغشو دا به تاسو له کال کې 13-14 مهینو کې دا 2 ځل چې کم دی لنګتون کې 2 ځل بچي چې 2 بچي مروړي نو 4 بچي شو نو چې دا مثال که بچی وي نو عموم بلار به دا 45-50 پورې ځي او که نري نو عموم 50-60 کوي نو آسان حساب سره یو چیلی چې کوم دی 13-14 مهینو کې 2 لکه روپۍ دله ښه په اسانه درکوي نو اړو خرچه چې پرې ډېره هیوي م واچې 30-40 هزار واچو نو 1,40,000-1,50,000 ښه ایزي سړي ته بچ کولی شي که ډېره نه ډېره خرچه مو کړي نو دا 1,40-1,50 پورې یو چیلی بچت ورکولی شي د 13-14 مهینو نو دا یو برکتي کار دی. که یو سړی مثال خپله نشي کولی د وایټ جامو لکه د سپینې جوړې عادتي نو 2-4 کسه دی ولا مزدورانو ساتي څنګه لکه دا موږ ساتلي دي ولا دیو ساتي دی به خدمت کوي دی به صفایي هر څه کوي صرف نظرثاني پې خپله ساتل پکاري نو پیسه پې ولګوئ خلک څنګه وایي زموږ پښتانه چې پیسې پسې پیسه راځي پیسه پې ولګوئ یو ډېر دریابي او برکتي کار دی او سنت عمل دی به الله پاک دله ډېر څه درکړي او دې سره چې کوم دی د رزق تنسه کور کې نه راځي کوم سړی دا د یو حدیث مفهوم هم داسې دی چې کوم سړی دا ساتي مال نو دا یو سنت عمل دی او کور کې به د رزق تنسه نه راځي او بل دا ده چې دی نه خپله هم اني ټایم خپل هم ترې نه حلالولی شي خوړی شي څه ضرورت الله د کور ضرورت پی پکې وي مثال که یو سړی بیا د دې د پیو نه هم مختلف دغه کېږي د دې پیو نه پنیر جوړېدی شي پی هم د دې لکه ماشومانو دپاره نن سبا ډېره ښه ضرورت ته میلاویږي هم نه او که یو سړی کار کول غواړي د دې یو پلانټ جوړېږي 1.5 لاک روپو پورې هغه پلانټ دی ته جوړ کړي لوکل او د دې پنیر د ټولو نه ګران دی چې هغه په دې پیزو کې او دغه کې استعمالیږي نو د هغې خپل یو ډېر هیوي مارکیټ دی چې د پنیر ډېر په مشکل هم میلاویږي او ګران هم دی نو که یو سړی مثال د دې پیو نه دغو کې یو پنیر جوړ کړي هغه خرڅوي نو د یو بیله ګټه راځي اضافي چې هغه د کور خرچه او د خپل جیب ایکسپنسز برداشت کوي او بل له دې بچ چې کال پس کم خرڅ کړي نو ټول چورلټ ګټه شوه سړي ته صافي پاتې شي خو بلکې البته چې کم ملګرو دا کار یا بزنس شروع کړی دی نو هغوی د ګټې نه د هغوی د منافع نه هغوی د دې د خوند نه خبر دي چې کم نه دی شروع کړی نو هغوی ډېر لکه هغه یره غونته کې کوي یره مه کوئ او راشي چې څومره بار ملکونو کې ملګري ډېر یو سخت ژوند تیری او ډېر په سخت هلته ګټي که دومره محنت مشقت دي دلته خپل کار کې وکړو نو د بار ملک نه به ډېرې زیاتې وګټي او دلته کې به الله پاک ول عزت هم ورکړي یو خپل کاروبار به یې وي نو زما ټولو ملګرو ته خواست دی که د ملک نه بار دي که په ملک کې دننه دي پیسه هر چا سره شه په یو حق حلال کار باندې انویسټ کړي چې الله پاک ترې نه دله منافع درکړي